السلام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تساوير. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائے چې نه داخليږي د رحمت فرښتې په هغه کور کې په کوم کور کې چې شپې او تصویرونه وي تصویران. دلته کې د فرښتو نه مراد نه داخلېدل چې نه داخلېږي دې نه مراد هغه فرښتې دي او هغه ملائک دي کوم چې د مسلمان کور ته برکت رحمت او دعاګانې راوړي، یعنې د خیر فرښتې ته مراد دي.
نو سپی کور کې ساتل بې وجې دا نه دي پکار سپی صرف په دریو مقاصدو باندې ساتلی شي چې درې مقصدونه پکې شته وي نمبر 1 هغه سپی چې هغه ستا د ګډو بېزو د کنډک سره د حفاظت لپاره ګرځي دغه خیر دی یا کور چې کوم دی خوش بندګي ځای کې یو د کور د حفاظت لپاره بار سړی سپی وتړي یا څه نو دغه هم خیر دی او یا د ښکار دپاره ښکاري سپی چې وي هغه ته تعلیم ورکړی شوی وي هغه پوهه وي ښکار هغه بېځای نه ضایع کوي که ژوندی هم ولي چې مالک یې راوړي نو دغه سپی ساتل دغه هم جایز دي باقي هسې د شوق دپاره سپي ساتل په کور کې دا مکروه دي او دې کور نه خیر و برکت هغه چوتېږي یو ورځ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک جبریل علیه السلام سره وعده وکړه جبریل علیه السلام د نبي علیه السلام سره وعده وکړه زه به په فلانکي ټیم باندې ستا خواله راځم د غرمې ټیم نو چې دغه ټیم پوره شو نو جبریل علیه السلام رانغی نبي علیه السلام مبارک غږ سوچ وکړو چې ګوره تېر شوي چې دي که دا ولې خلاف ورزي وشوه که څه چل وشو نبي علیه السلام مبارک د کور نه بار ته راوړو بار چې تشریف راوړو نو ویې کتل جبریل علیه السلام ولاړ دی نبي علیه السلام مبارک ته وفرمیل ته ولې لږ شو ولې رانغلې په ټیم باندې جبریل علیه السلام ته وفرمیل وی الله رسول ستاسو کور کې دننه سپی دی نبي علیه السلام مبارک یې زموږ کره خو سپی نشته تا څنګه دننه کور ته چې تللی دی نو معلومات یې کړی دی بیبیانو ورته وایي چې او چېرته یو وړوکی کوتری دغه راوړی دی حسنین حسن رضی الله تعالی عنه حسین رضی الله واړه ماشومان یې هلته د کوترو سره لوبې کوي چې د وړوکی کوتری یې راوړی او د چندان یې پروت نبي علیه السلام مبارک وایي فورا دا کوتری وباسئ د کور نه یې وباسو هغه ځای یې وینځو بیا جبریل علیه السلام چې دی داخل شو دغه شان کم کور کې چې تصویران وي هغه کور ته هم د رحمت فرښتې نه داخلېږي تصویرانو نه مراد چې کوم دی هغه جاندار تصویر دی تالرونکی څیز انسان وي که ځناور وي دا خلک د بېټکونو حجرو کورونو کې دا تصویران ساتي د انسانانو د بشرانو دغه شان اکثر د وسو تصویران د شوق دپاره دا نه دي پکار د رحمت فرښتې نه داخلېږي کورونو کې شوکیسونو کې تصویران مصویران اکثر پراته فریم کې اکثر بند کړي یا سجاو کړي نو دا نه دي پکار تصویران چې د ښکاره بلکل اصل نه دي پکار او ښکاره خو بلکل نه دي پکار دغه ځای کې بیا موس کول دې ته مخامخ دا هم مکروه دي دا نه دي پکار نو تصویرونو کې کوم دی دغه هم خیال ساتل پکار دي یعنې د حدیث خلاصه دا ده چې فرښتې دا پاک ماحول خوښوي روحاني ماحول خوښوي هغه کور چې هغې کې دا روحاني ماحول نه وي دا به کې مطلب به کې تصویرونه به کې وي سپی به کې وي یا پکې نور چې کوم دی د شریعت ته خلاف کار کېږي نو هلته د رحمت فرښتې بیا نه داخلېږي د الله رحمت او برکت هلته نه نازلېږي خپل کورونه چې دی هغه روحاني جوړول پکار دي هغې کې چې د سپي یا داسې چې کوم دی نور د شریعت خلاف ورزي کول دا نه دي کول پکار کنې هلته به بیا د رحمت فرښتې نه راځي هلته بیا د عذاب فرښتې راځي الله تعالی دې موږ تاسو له په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شوت عيني لبوتي ده خو فرق نه کوي په دې ګاړو کې لګېدلي او دغه کې بازارونو ټول د دې جوړ شي دا چې لکه زه به کې مخامخ ښکارم نه دا فرق نه کوي تصویر جدا کېږي دا چې خو اور ته هم موږ لکه نه دی پکار اور نه دی موږ د انګېټو ته ځینې کشران هم نږدې ولاړ دا نه دی پکار دا صرف د دغه سره تشبیه راځي او اور ول عبادت نه کوي اتش پرست چې هغه سره چې هم تشبیه راځي دې ته اور نه دی پکار معلمان وایي چې نه دا په دې نیت نه دی خیر دی